تاسو خیال راغی اوس ګیره دې پرېښې ده نو د دې دا معنا نه ده چې چېرته ګیر خریلی وګورې نو مخ ته پړ بعضې دغه داسې دي چې چا ګیره کله کړي دي وګورو نو لوپټه داسې په مخ راواچوي لکه دا ښځې چې سړی وګوري که نو په مخ لوپټه راواچوي ولې وایي سنتونه یې دغه کړی دی په ارام کښېنه په ارام کښېنه ځان به د سپینه هم بدتر ګڼې د سپینه هېڅ پته نه لګي چې د هغه منظور نظر څوک دی هېڅ پته نه نو دې وجه نه د خپل ځان به هر چا نه ذلیل ګڼې خوار به یې ګڼې پلیت به یې ګڼې بعضې سړی راشي پوښتنه کوي چې یاره جي هغه پلاني ملا کې دا عیب دی نو زما مونځ ورپسې کېږي یا ګیرخریلي پسې مونځ کېږي زه دا فتوه تاسو راکوي چا چې ګیره کله کړي هغه پسې مونځ کېږي ولې ګیره چې نشته اوس تاسو دې زړه کې وګورئ دا ګومنځ کړي چې ته راشې او یو سوډر ولاړي په مسله باندې او داسې ورته وایي ته یې څوک مخکې کړی دی داسې به وایي که نه به وایي ته یې څوک مخکې کړی دی داسې کوي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې علاج ښودلی چې ته ځان د هر چا نه خراب ګڼې هر چا نو چې ته راشې او ګیرخریلی مخکې یا ته راشې او تا یو سړی په یو ګناه لیدلی په زنا دی لیدلی په شرابو څکلو دی لیدلی او هغه مخکې په مصله ولاړي او تا وویلې چې وایي تا پرونه دا ګناه کوله او نن د پسې نو د دې دا معنا چې تا د هغه نه ځان ښه وګڼلو که نه چې زه زبرګ یم او دا پلیت دی نو دا غرور دی چې دا غرور دی چې تا د هغه نه ځان ښه وګڼلو دا ګناه به عمر له نه معاف کېږي عمر له هره یو ګناه به په قیامت کې معاف شي لیکن د غرور ګناه به تر قیامته پورې چې توبې وباسې نو نه به معاف کېږي چې ځان ته غټ وګورئ دا یاد لرئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صلوا خلف كل بر و فاجر منځ کوئ رستو د هر نیک او د بد نه که نیک مخکې ولاړو خو نور نه لا نور او که یو مردار ستا په مخ کې مرداری کړې وه هغه په مخ کې ولاړو په مانځه او نیت یې ورپسې ونه تړلو نو تارک الجماعت ملعون د جمع ترکونکی شیطان دی ته به د شیطانانو په صف کې په قیامت کې ولاړې ځکه چې تا ځان ته غټ وکته یو قسم ملا پسې به مونځ نه کوي چې د هغه عقیده ټیک نه یو ګناهګار دی او یو اعتقادي سړی دی عقیده یې ټیک نه نو هغې پسې به مونځ نه کوي مثلا ستا د ملک د ډک دا قسمه خلقو نه یو سړی دی او په زیارت کې ناست دی دا ما ډېره تماشې کړي دي خلک راغله هغې ته وایي چې جھک جاؤ ادب کا مقام ہے جھک جاؤ نو خلق قبر ته په سجده وغورځوي چې قبر ته سجده وکړه نو د الله نه سوا غیر الله ته سجده چې ده دا کفر دی نو دا هغه کار ټوله ورځ دا دی چې خلک کافر کوي نو هغه پسې مونځ داسې سړي پسې به مونځ نه کوي چې د چا اعتقاد دی یا د چا اعتقاد دی دا دې ته کې ته غوږ کېدی زمونږ دې ملک دا قسمه خلق هم شته اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے وہ اللہ سرا سشے دے اللہ سی وہ یو توحید دے اور سرا بس یو ذات دے کہ منگتا سا اغسطل پکار دی نو دے جناب محمد رسول اللہ نبی آجی نو دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا هغه مقام ورکول چې د خدای بې عزتي پکې وشي په دې سره کافر کېږي نه حاجی اوس دا ویل چې الله معطي وانا قاسم الله ورکوونکی دی او زه تقسیموونکی الله د دین راکوونکی دی او زه تقسیموونکی دا جایز دی دا حدیث کې راغلی لیکن الله سره څه دي که څه دي خو تاسو خیال راغلی نو یو دا قسم خلق دی چې اعتقادي طور داسې د اسلام نه باري دی خلقو پسې مونځ نه کېږي او چې اعتقادي ټیکي او ګناهګار هر څومره یې په هغه پسې مونځ کېږي ځان نه د بزرګ جمیل زامن مه جوړوئ
خو چې مسلمان قدرې وي او ګناهګار هر څومره یو مخکې ولاړو زه کله کله چرته پیښ شمه اوس خو خیر دا د خپو د درد د وجې رانه جمع هم ډېرې پاتې دي خو چرته پیښ شمه نو په ډله کې چې داسې تازه ګیره کله کړي مخکې کم نو دا شیخان میخان چې ما سره یې ته وجي دا څه کوئ په خپله به مخکې شوي وئ مال په خپله خو زه کېدی نه شوم او تاسو به م ځکه نه کولی چې لږ ستاسو دا نفس مړ شي نفس دې مړ شي نو زمونږ نفس غټ دی مولانا وی نفس ما را کم ترز فرعون نیست نفس مارا کم ترز فرعون نیست لیکن او راعون مارا عون نیست وی زمان نفس چه دے دے فرعون نکم ندے دمر فرق دے چه اغا سر فوج و ما سر فوج نشتا کنی زمان نفس پورا دے فرعون نفس تاسو خیال راگے نو دے وجن عزیزانو دے تب دیر خیال کوئے چار شے بزار نخ گانے ارش علب نیکی گی او علب بزرگی گی او علب خدای تنیز دیکی گی دغا مسلک دا علماء دیوبند دغه مسلک مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د دیوبند یو معمولی چنه برونی وو او هغه به مخکې کو پاغه پسې به منس کول علماء به ورته وی چې حضرت دا علماء دي ته پخپله هغه به وی طالب ہم سے اچھا ہے یہ جب راستے پہ جاتا ہے تو اس کو اس کے سامنے فرشتے پر بچھاتے ہیں اور ہمارے ہاں نہیں بچھاتے دا طالب چې ده دا خده دته ملائکی وزر غوړی او مونږ ته نه غوړی مسله دا ده چې کم طالب د دین په لار کې وتی او دین زده کوي دی چې په لار دینو ملائکی ورته وزر غوړی دا طالبان چې د تاسو په کوڅو کې وظیفې غواړي دا تاسو نه په کروڑ درجه اوچت دي په اربونو درجه تاسو نه اوچت دي چې دا تاسو په کوڅو کې وظیفې غواړي زاغه وظیفې هم ګورم چې تاسو په ټوکرای کې وره چوریار اورز ګورم یوازې نه سکه مهم ته لګي لګي جنې کور کې ونه د شپې چرته ماسته جوټه کړې دي سپي چې سپي جوټه کړې دي نو د مستو کټوای ټوله جوټه کړه نو لور ته وی بچیا ته وای ما طالب کراغه غلې ورکا بیا نو هغه طالب چراغه د مستو کټوای ورکړه دا یو سم مناسب جمعات ودا خو زنه شموله معنا به ماته شنو هغه خپل لور ور سره کړی دا غیر اوره جمعه نو مولات پښتنه کوي چې تاسو خو وظیفه هم نه ورکوي دا نن هم د مستو کټوای څنګه راوړه وی استاد سپی جوټه کړي و بیگانو مور مې ویل چې تو یو یم مولا له یو سي ویل ښا مولا مناړي غوندې و کټوای د زمکه راوښتا ما ته کړه نو جنې په جړا شو چې په جړا شو نو ویل ولې جاړې خو یا خړلې او یا ما ته کړي نو سپي ویل مستو پسې نه جاړم د کټوای کې به منیا د شپې متیازې کولې نو انیا به وਹੀ چې زما د متیازو کټوای دې ماته کړ دا تاسو وظیفې هم ګور تاسو خیال راکړئ د جمعات چې کوم قدر د تاسو په ځړ کې ماته غم معلوم دی د طالب او د چڼي او د امام چې کوم قدر دی ماته غم معلوم دی تاسو خیال راکړئ په دې هر څه د پوهیږم